ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. سمودون مخکې مې د دعا متعلق خبره کړې وه، په هغې بنیاد باندې نن هم درته یو خبره کوم او هغه د مظلوم دعا ده. مظلوم چې الله ته چغه وایي مونږ ورته خیره وایو. اصل کې دا زمونږ پښتانه ورته خیره وایي. خیر خو خیر ته وایي، خیر نه دی دا بدخیري ده. د چا خیر بد خیر غوښتل او مونږ پښتانه ته دا بد ټکي لرې کو نو مونږ ورته خیره وایو. مظلوم چې الله ته سوال وکړي، د الله نه دعا وکړي او د بل خلاف دعا وکړي چې مونږ خیره ورته وایو نو هغه ډېر زر قبلېږي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ حضور پاک یمن ته لېږلی، نو چې یمن ته ولېږه نو هغه ته یو څو نصیحتونه وکړل. هلته قاضي لېږلی، د یمن دپاره گورنر لېږلی چې گورنري مشري به م کې، قاضي به مې، مفتی به مې، خلکو له فیصلې به م کې، خلکو ته به دین هم ښی، د خلکو نه به زکات او عشرونه او صدقې م وصولی. نو هغه ته یو څو وصیتونه کړي وو. په هغه وصیتونو کې یو وصیت ته و چې اتق دعوة المظلوم، د مظلوم د خیرونه ګورې ځان ساته. اسې نه په چا ظلم ونه کړي. تازه گورنر لېږم، والي دې لېږم، ظلم ونه کړي. تازه قاضي لېږم، فیصلې به کې، ظلم ونه کړي په فیصلو. تازه زکات غونډولو له لېږم چې زکات او عشرونه به م راغونډی، ګورې ظلم ونه کړي، زیاتې ونه کړي چې پچاني هغه نه یې والې او یا پچاوي او ته ترې زیات والې، متوسط په ځای ته ښه والې، ظلم به نه کې. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. د مظلوم د خیرو او د خدای په منځ کې پرده نشته. دا ډېر زر خدای ته رسېږي، ولې زر قبلی. بادشاہ تم دا اعلان دی چې ظلم به نه کوي، گورنر تم دا اعلان دی، وزیر اعلی تم دا اعلان دی، وزیرانو تم اعلان دی، وزیر اعظم ته او صدر تم دا اعلان دی چې ظلم به نه کوي. د هرې محکمې سربراہ ته د اعلان دی. دا د پیغمبر مبارک د دې حدیث نه معلومه شوه. د هرې محکمې سربراہ ته، هر افسر ته، هر مشر ته د اعلان دی چې ګورې ظلم به نه کوې، په چا زیاتې به نه کوې. اتق دعوة المظلوم، ستا وس رسي ته به نن زیاتې وکړې، مظلوم به خیرې کوي. د مور به خیرې کوي چا سره د ظلم وکړو، د خور به خیره کوي، د زوی به خیره کوي، د پلار به خیره کوي. او رسول الله مبارک فرمایي چې د دې خیرې او د خدای منځ کې پرده نشته. دا ډېر زر الله ته رسېږي. او حدیث کې راځي چې الله فرمایي لأنصرنک ولو بعد حین، تا نه به زه، تا سره به زه مدد کومه، دا ظالم به رانیسم، سموده پس به خیر دی قرآنی سبا. نه خدای دروغ وی او نه د الله رسول دروغ وی. ولا تحسبن الله غافلا، الله غافل مګڼه. ولا تحسبن الله غافلا، قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې الله غافل مګڼه عما يعمل الظالمون، چې ظالمان کوم ظلمونه کوي. که د محکمې مشر لاندې ما تحت سره ظلم کوي، که بادشاه د رعیت سره ظلم کوي، او که د کلي بدماش د غریبانانو سره ظلم کوي، او که څوک د چا نه پټي نیسي ظلم کوي،
او که څوک د چا په کور ورځي او غلا کوي او ظلم کوي او که څوک د شا مشر کنځي او ظلم کوي او که څوک د چا بچي وهي ټکوي او که څوک غریب مزدورکار باندې کار وکړي او پیسې ولا نه ورکوي دا ټول ظلمونه دي نو الله وی ز غافل نه ما یقمقلا ما ناخبره مګنا ما غافل من ګنا انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار دنیا کې بم نسمه کې حدیث نه معلومه شو آیت نه معلومه شو او زول لک مهلت ورکوما او چې خیرت ته ورسوم دا سرول دا چې د انسان به نظر نه لګيږي نظر به کیری بیری شي یو شي ته به ګوري او نظر به خړ وي د هیبت نه او د یری نه اغیل رسوما التبو سره بیا ګورما ما 13 جمعه د موسی علیه السلام او د فرعونیانو ذکر وکړو چې ولک یا شپږ لکه د فرعون لښکر الله د موسی علیه السلام او د بنی اسرائیلو په مخ کې په بحر قلزم کې غرق کړل څه شو هغه فرعون چې په موسی علیه السلام به ظلم کاو څه شو هغه فرعون چې د بنی اسرائیلو بچي به وجل څه شو هغه فرعون چې په بنی اسرائیلو به کار کاو څه شو هغه فرعون چې د خدای دعوه به کوله د شپږو اوو لکو لښکر سره ریز مریض شو ختم شو او نن همدغه فرعون لاش د مصر په عجیبګر کې پروت دی او نشان عبرت دی الله تعالی په قرآن شریف کې فرمایي وی زه به تا څه کومه الیوم ننجیک ببدنک لتکون لخلفک آیة وی ستا دا بدن بچ کومه الله ویلي مخکې ویلي چې ته تر قیامته پورې د خلقو دپاره نشان عبرت چې دا هغه فرعونو چې ما سره سر برابرو او وی زه خدای ما او ربکم الاعلی وی خدای ما دغه د صندوق کې پروت دی پوزې ته وګوره د مخ ته وګوره د لاسونو ته وګوره په کوم شکل باندې پروت دی الله د نیوکې نه برونو ځان ساتو ان بطش ربک لشدید د خدای پکړ ډېر سخت دی ګوره چې د الله نیوکه راشي الله تعالی یو ځل نیول وکړي رسول الله مبارک فرمایي ان الله لیملی الی الظالم خدای ظالم له مهلت ورکوي حتی اذا اخذه او چې کله راونیسي لم یفلته بیا نه پرېږدي بیا ورسره په اوچو کې لمدم سوځئ دا شورې پرواز باندې تاسو ته ما بل ووې د حضرت حسین سره او د هغه د پیغمبر مبارک د خاندان د اویاو یا د دوو او یو ګلانو نه سرونه پرې شو قطرې شو یزید دا ظلم وکړو او د چا په واسطه وکړو د کوفې د گورنر د عبیدالله ابن زیاد په لاس باندې نورم پکې د دنیا او مرکزی کردار د گورنر او د عبیدالله ابن زیاد چې دا دواو یا ګلان د ختم نظر پیغمبر د خاندان دا بیت اوبو نه تګي د دنیا نه لاړ زه کله سوچ کوم زم دا څنګه خلک وو چې ځان ته مسلمانان دي ځان ته مسلمانان څنګه وای دي به د قیامت پر ورځ د رسول الله مبارک سره سترګې څنګه لګي دا ظلم انتهایی ظلم پوښو لیکن نن هغه یزید په ظلم یادېږي هغه عبید الله ابن زیاد په ظلم یادېږي هغه رک شو ختم شو خیرې ورته خلک کوي او نن حضرت حسین هغه خلق په انصاف یادی او په شهادت یادی هغه عبید الله ابن زیاد د کوفه گورنر چې مرکزی کردار هغه سره خدای څوک وګوره مشکات کې شتا یو راوی وې دی وخت ما نو بیر دی دغه باندې خدای بل مسلط کو او مردار او د دمشق په جامع مسجد کې دا سرونه ولدا سے وشیندل خواره واره ول سرونه وغورځول دغه گورنر عبید الله ابن زیاد او نور مرګری مو ګڼ سرونه وی چې زور لم داسې مې وکتل وی خلق وی قد جاءت راغلا مې دا څه یادې
وی چې داسې مې سر ور اوچت که نو یو اجدها مارو مار حیت مار هغه مار را روانو او په دې سرونو کې تراته او د دغه عبیدالله ابن زیاد په سپیمه کې به ننوته او غیب به شو او بیا به راووت بیا به دا مار لاړ او غیب به شو بیا به راغې په ټولو سرونو کې ګرځېده نورو سرونو باندې به داسې تیر شو او د دغې ظالم گورنر د حضرت حسین اصلي قاتل د هغه په سپیمه کې به ورننوته او پکې به غیب شو بیا به راووته بیا به خلکو قد جاءت مار راله او بیا به ورننوته دا الله مخلوق ته په دنیا کې خوله چې دا د ستاسو مخ کې اجدها ماره د په سپیمه کې وردننه کوم او خدای چې په قبر کې او په آخرت کې به د هغې ظالم څه انجام ظلم نه برونو ګورې ځان ساتو ظالم ظلم به نه کوو ظلم دی که دی وخت کې تا سره کوتک هم شته تا سره ټوپک هم شته تا سره ځوانان هم شته تا سره پیسه هم شته ولا تحسبن الله غافلا دا مه وایه چې خدای نه دی خبر دا مه وایه الله نا خبره مه ګڼه الله غافل مه ګڼه ستا د یو یو ټکي نه الله خبردار دی پردی کور دی ونیو ظالم الله دا نه خبر دی دغه مظلومان چې تا د کور نه بې کوره کړل الله ته آه کوي ولې خدای نه اوري پردی مسلمان دی بې ځایه وډباو پردی مسلمان دی بې ځایه مړ کړه پردی مسلمان باندې د شپې ورلې او کور دی ورله لوټ کړه پردی مسلمان نه دی زوی وتښتو پیسې دې ته واغېښتې پردی مسلمان نه دی مال برباد کړه زیاتې دی وکړه بې عزته دی کړه پلار دی وله بې عزته کړه رور دی وله بې عزته کړه او ته افسر سرکاري ما ته سره ظلم کوې ته گورنر اعلان دی ظلم کوې ته وزیر اعلان دی ظلم کوې یا ته د تاڼې افسرې یا د ضلعې افسرې او لاندې ظلمونه کې لا تحسبن الله غافلا مسلمان خپل خدای داسې مه وایه چې الله مانی الله نا خبره نه دی خدای خبردار دی یاره اوس ډېر خلک بړه کې وایي چې دا ظالم خو خدای راونه نیو وایي داسې خلک دې تنګ شي غریب په دا ظالم ظلم کوي او دې تنګ شي اوهو دا خدای راونه نیو رونو مونږ خدای ته ډېر خوښ یو که حضور پاک مونږ ډېر نیازبین نو یا ډېر نیازبین زمونږ دشمن دومره د خدای بدي نشي څومره چې د حضور پاک دشمن د الله بدي شي ابو جهل عتبه شیبه ولید دا خلک د بیت الله خوا کې ناست او د دواړو جهان مبارک سردار د بیت الله په خوا کې مونځ کاو ابو جهل وی څوک به لاړ شي چې د فلانکي اوښانو والا د ګاړۍ نه یو پیروان راوړي پیروان چې وخلنګ شي هغه پیروان د وینو ډک عقبه ابن ابي معيط بدبخت پاسېده هغه پیروان هم راوړو هغه سوټې لرې مرې چې څوک ګندونه هغه یې راوړل ابو جهل ورته صبر وکړه چې حضور پاک مبارک په ساجده پرېوته وی په دې شی وله ورغلو په شی ورته ورغلو دومره ظلم کم شاه کم املا کم قیمتي کم نیازبین شخصیت کم الله تخوا تاسو څه خیال دی چې د الله غضب په جوش کې نه راغلی عبدالله بن مسعود وی ډېر افسوس مې وکړ ارمان طاقت مې نه ونو غریب وم نشم نه مې شروع نه شو کولی فاطمه چا خبر کړه ماشومه وه په منډه راله ماشومانو ته او جینکو ته څوک غږ نه کوي هغه ګندې د حضور پاک د شاه مبارک نه وکړه رسول الله مبارک سر راوچت کړ او بیت الله ته مخ کړې مظلوم دی دی وخت نه د پټي جنگ دی نه د پولي جنگ دی نه د بادشاہ جنگ دی نه د رشتې جنگ دی جنگ د څه دی صرف او صرف د دې کلمې جنگ دی چې اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې دا را سره ومنه چې الله یو دا ومنه چې د خدای استاد یم بادشاهي نه غواړم بشري نه غواړم دولت مال نه غواړم دا دوه ټکي ومنه عزت به مو راشي ظالمان او دا خبره دروغ نه حقیقت چې خدای له شریک نشته دا ومنه او چې دا شی د حضور پاک په ملا واچو د کافرانو داسې قهقهې او داسې په خړت خط خنداګانې وکړې چې د خندانه په یو بل ور پرېوتېده رسول الله مبارک مظلوم ظلم شو پاسېده او بیت الله ته مخ کړې او ډکه خیره یې ورته وکړه اللهم علیک بأبي جهل اللهم عليك بعتبة اللهم عليك بشيبة خدایا ابو جهل رونیسا عتبه رونیسا شیبه رونیسا ولید رونیسا امیه رونیسا دا قریش الله رونیسا دا خیره دا چاوا دا حضور کم زیوا بیت الله سره دا مظلوم خیره هغه شخصیت خیره وا چې هغه نصیحت نیاز بین ګران الله ته بل څوک نشته او په هغه ظالم پسې وکړه چې د هغې نه خطرناک د خدای دشمن بل نشته او کم ځای کې وکړه بیت الله سره په جاړه کې حضور پاک خیره لیکن الله څه وکړل عقل خو چې دغه ساتې پې یو مضبوط تندر را غورځولې او تباه کړی وي الله سره طاقت شته یو جبریل چې راغلی وي او په وزر یې والی وي ټول بړاندو ولې د لوط علیه السلام واقع به راته چېرته انشاءالله یو جمعه ویم چې کوم وخت کې میلمانه رالل او قوم یې رالله میلمنو ته په غلط نیت میلمانه فرشتې وي شکلونه د انسانان نو لوط علیه السلام قریب خفه شو چې خدایا زما د میلمنو به زما مخکې اوس بېعزتي کړي هغه ته خو پته نه وه چې دا فرشتې دي خو چې رالل هغه غریب ورته مینتزاري کړو ما مه شرموې دا زما میلمانه دي ګوره مظلوم دی فرشتې ورته وایي په قلار کې مونږ ته غږ هم نشي کولی انا رسول ربک مونږ ستا د رب استازي یو خو چې معمولي غوندې وزرله یو ټک ورکړه هغه ټول ظالمان خدای په سترګو ړاند الله نشي کولی عادیان څه شو سمودیان څه شو فرعونیان څه شو غړغون کلي خدای تباه کړل غړغون قومونه خدای تباه کړل لیکن الله پاک د نیازبین پیغمبر د خپل محبوب پیغمبر چې الله ته د هر چا نه ګران دی راوینې وخو ګورې زر نه سموده پس تا به وایي د پیغمبر خیره قبوله نه شو قبوله کم ځای راونیو بدر کې راونیو د دې واقعې نه واته نهه لس کاله پسې راونیو او چې راوینې وسینګه نو بیا پرې نه مرګري ته وتښتېدل او په بدر کې مردار پروت و عبدالله ابن مسعود وی حضور پاک او فرمایل چې دا عفرا زامن وې چې مونږه ابو جهل وجلې دی تاسو لاړ شئ وګورئ وی چې زه لاړم لاشونه مې اړو راړو ویره دې سپېره لاش پکې راوړو قد برده یخ شوی لاس او پویه کار نه کوو سا پکې و به رمق ما ولا په دې سینه ښه مضبوط ټوپو واو ما وی انت ابو جهل وی څوک مې عبدالله نے مسعود قبر ته ګوره هغه وخت هم ته قبر نه دی وتلی الله په قبر ډېر خفه کېږي وی د پلان کیس بیا دومره لوړه سینه برې د چالي دي چې زما ده ما سینه پرېدا سر دې پرې کوم وی څه پکې مې رسول الله مبارک لوړم دویم قبر ته ګوره وی سر چې مې پرې کې لږ دې سینې سره اوږد پرې که چې سټ مې اوږدي چې په نورو سرونو کې پروتي چې د سردار سر ښکاري
مهرمان دی پورا کوم خدا تپوس ته نه کوم چې د حضور پاک متعلق دی اوس څه خیال ګوره سپېره ته وی چې کله د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او په هغه ورځ مې څومره بدي شو نن مې هغسې بدي شي سر مې ترې پرېږه او یو میړه رسول الله مبارک ته مې مخکې وغورځاو هذا رأس عدو الله ابي جهل دا د الله د دشمن د ابو جهل سر دی رسول الله مبارک شکریه سجده څه شو ابو جهل کم طرف تلا حضرت عمار باندې حضرت یاسر باندې ظلم نو کړ مسکین مسلمان دی او سړی مسلمان چې خپل دین دی هغه غریب مړ کو بیبي سمیه سره څومره ظلم کړی تاریخ دا هغې بیان نشي کولی چې هغې مسلمان مظلومې سره څومره ظلم کړی په منځ یې شلولې د غریب یو وخت په یو پورې تړلی و بل پورې په پړي وایي دا اوښ داسې روان کې او دا داسې روان نو چې غریبه دا خپې راښکلې شوې نو په ژړا شوه وایي ګوره زه خو درته وایم چې دې مرګ ته نشي ټینګېدی دا دین دې پرېږده پرېږده د اسلام دی واپس خپل زوړ دین ته راشي وایي ولې وایي دا دې څنګه جاړې وایي په دې نه جاړم په دې نه جاړم اوس به مې تا سوچلوې او سا به رانه وخېږي سخت مرګ دی خو مرګ دی سا به وخېږي جاړم په دې الله چې زما په وجود څومره ویښته دي او دومره راکې ساګانې وي او هره سا مې د ایمان او د اسلام نه دقسې قربان کړې وه چې دا اوس قرباني څه شو هغه ابوجهل په مسلمانانو چې ظلمونه کول چرته لا ظالم څه شو هغه ابوجهل بدبخته څه شو هغه ابوجهل هغه ظلم والا څه شو هغه ابوجهل جګړه خو د مال او د دولت نه وه جګړه خو د قومیت نه وه جګړه خو د مشرۍ نه وه ولی دا ابو جهل راغی ابو طالب لا وی دا ورواره دی پوی کا مال غواړي چې څومره غواړي ورکړو خولې نه دی وبس ښځه غواړي د موږ له فخر دی چې دلی ورکړو دی یو ښه کورنی دی ښکلی دی هوښیار دی په کومه جینۍ ګوتې ږدي هر څو چې غواړي ورکوو مشري غواړي مشر کوو جنگ په مشرۍ نه دی په مال په دولت نه دی په قومیت نه دی چې دا زما قوم دی دا ستا قوم دی ټول یو قریش دی جنگ په چا دی په ایمان رسول الله مبارک ورته څه وایي ابو طالب ته او ورته وایي ورواره ډېر تنګ شوی مذهب په دې قوم سره یې جوړه وکړه او قوم دی وایي خیر دی ستا دین ته چلوه خو مونږ کې ګوتې مه وه زمونږ خدایانو کې مه وه کاکاجي که د یو لاس کې راله سپومۍ کېږدي او په دې بل کې نور قسم دی چې الله راته څه ویلي چې د هغې نه منې نه شي دا خو لا بادشاهي ده او مال دی او دولت دی او زه کاکاجي که ته د قوم نه تنګې تا نه مې ګیله نشته او حضور پاک ته روان شو په ژړا چې دا یو کاکا مې هم رانه لاړ نو ابو طالب اواز ورکړ ورواره دلته راشي ځه چې څه دې خوښی کوه واصدع بامرک ځه چې څه دې خوښی کوه هغه ښه شاعر دی خو ما نه هېر کړو حتی اؤسد فی التراب دفینا څه چې دې خوښی کوه تا ته دوی دومره نقصان نشي رسولی تر څو چې زه په قبر کې نه یم پروت څه شو هغه ابوجهل څه شو فرعون څه شو هامان څه شو هغه نمرود چې ابراهیم علیه السلام یې په اور کې غورځولی څه شو هغه راجا داهر هغه ظالمان بادشاهان د سیکانو د هندوانو چې به مسلمانانو یې ظلمونه کړل
اتق دعوت المظلوم رسول الله مبارک فرمایي ظلم مکوا د مظلوم د نه ځان سره جاته مکوا ډیرو خلکو له دا خوان ورکړي چې د بل سره ظلم ډیرو خلکو له دا خوان ورکړي چې دا بل څه نچون کم او زیاته دا ټول ظلمونه دي دا نن چې کوم په عوامو د ظلم ټیکسونه ریدام ظلم دا په بجلی کې او په کیسونو کې چې دا خلک یې نه چون کړل په خدای قسم چې دا قسم مې راکړ دا ټول ظلمونه دي دا زیاتې دا یونټ د دونه پورې دومره پیسو دی او د چا دې نه زیات شي نو دونه پیسو دی هلکه لوګان چې ته دړی اخلي نو ګراني او چې لس دړی اخلي نو ګرانېږي کارځانېږي روجي چې زه دړی دوه دړی اخلم نو ریټ یې یو وي او چې دوه منه او لس منه علم نو دکاندار وایي د خیر دی لږه ګټه به ترې کم ډېره به شي ارزانېږي نه دلته یونټ د سلو پورې دا دی او چې څو نه بیا ډېر زیات کړل چې 300 نه زیات کړ نو قمقلو خدای چې څوک ناست دي دا پالیسۍ جوړول وایي یو بجلي وه د حکومت د ګټې هم در نه لاړه خلکو شیشې ولګولې یو ګټې شي بجلي وه هم در نه لاړه خلکو شیشې ولګولې ارزانه کا بجلي به دې خلک بغلا نه کوي تا اتیا ته پنځو اتیاو ته یونټ ورسو خلک د غلا ته زه دا نه یم چې غلا جایزه ده زه وایم چې غلا ګناه ده ناروا دي حرام دي یو کس غلا نه ده د ټول قوم غلا ده خو تا دې غلا ته جوړ چل ورته تخې اوس ورته دغه لګئ څه ورته وایي هغه بیاستې ورته لګئ چې خلک کونډې نه اچوي کیبل بیاستې لګئ په کیبل اوس په کروڑونو روپۍ به په دې ولګي ښه په کیبل په کروڑونو روپۍ به ولګي چې خلک غلا نه کوي نو د غلا چل ورته بیا هم تاو خو میټر یې هلته وړې ولی روکئ بیا ورته تا چلو خو بعضې کسان ناست دي ورته هغوی له خلک میټر یې د شپې پټې وړي او هغه پکې څه چلو کړي نو ولی روکي دا غلا نشي بندوي هم ته ورته چل ښی هم ستا اهل کار ورته چلونه ښی او ستا ریټایر افسران ورته چلونه ښی چې دا بټن ولګوه نو د شپې به دې میټر کار نه کوي او دروازې به کوي لا دروازې شیشې لګوه د شپې دا بټن وه بجلي به دله را روانې دا چلونه ملونه ورته ښی والله که پې غلا بنده کې نه شي قسم مې راته وخوړ نه شي بندولی پې غلا تر څو چې تا خپله غلا نی بنده کړي مشر بغلا کوي نو لکه د کور پلار او نیکه چې غلا کوي نو وصي او زامن بغلا کوي که به نه کوي او که پلار سم شو د غلا نه نیکه سم شو نو وصي او بچي سوال نه پیدا کوي چې غلا وکړي خو چې دی ورته وګوري چې بابا خو مې هغه د شپې په یولو بابا څه کوې تېره بچی راځم او لاړ شي او هلته پردي جواروري بیا ښه مضبوط ګېډې راوړي او غوا ته واچوي نو بل ورته بچي وي بابا کښېنه په قلا دا کوم ځای ته تللی وي دا پلانکي ځای ته غلی کښېنه ښه بچی هغه لاړ شي دواړه او 2 پنډه راوړی ویې غورځوي چلې زده کړه چې نن ستا زوی راشي او غلی وکړه او کور یې پردی شه او تل د شپې وغورځو او پلار ورته وي دا څه شی دی او یو څو یې ښه مضبوط لګو کړي چې غلا دې وکړه دې دې بیا غله وکړي چې پلار غلني دې دې غله وکړي او که پلار ورته وي شاباس بچې زنده باد قریبه خلک به شي او تل هم کوي او بخورې به هم کوي او زموږ مفتو کې پنډونه را روان دي پلار چې غلي قانون د زوی بغلا کوي که به نه کوي نیکه چې غلي وایا نو بیا به نو سې غلا کوي که به نه کوي نو چې مشر غلي کشر بیا خامخا غلا کوي مشر د غلا بنده کړي نو کشران به یې نه کوي ته ما له غلا باندې ورشه وګوره بجلی لاړه برباده شوه دغه یو بجلی د مدن شیو هم لاړه تباه شوه خلکو شیشې ولګول د مظلوم خدای مل دي شیشې م ورته ارزانه هېڅ ارزانه شو ورته او صاحبه اوس زه غلا به وارشې شی ارزان کا او خلک به غلا بنده کړي
دا شی کم دی ته رسولی دی بیا هم غلا ته غلا مونږ وایو مونږ ورته ګناه وایو بیا هم ورته ګناه وایو دا ظلم ټیکسونه دا زیاتې دی دا ظلم په ګیس کې په پېټرولو کې دی 10 روپۍ پېټرول ارزان بلو 10 چې 100 روپۍ ګران دا کتاب باندې پې نه کړو پخوا به په جون کې په بجټ کې شی ګرانېده ورځانېده اوس په دې نه پوهېږو اوس هر 15 ورځې پس ارزان او ګران ارزان او ګران ارزان او ګران خیرونو څه خو خدای مونږ هم خدای رانیسي مونږ هم خدای رانیسي چې خلک د خدای نه لرې شي او د خدای نه باغیان شي نو ظالم حاکم په خدای مسلط کړي مونږ د خدای نه لرې شوي تاسو ورشئ وګورئ چې نن ستاسو په یونیورسټو په کالجونو کې څه کېږي لږو د خپلو لوڼو خویندو تپوس هم وکئ په کالج او په یونیورسټۍ کې د خدای خاطر افسره ترې جوړی پیسې پې ګټې ورشه وګوره نن هلک او جینۍ په یو بینچ یو بل سره ناست دي او په هاسټلونو کې یو بل سره چې کومې نخرې کوي بېادبي دې معافي بیا دې بېادبي معافي خو نن ډېرې هاسټلې د هلکانو د جینکو د زناکارو وډې ګرځېدلې نن ستا کالجونو یونیورسټۍ د زناکارو وډې ګرځېدلې دي نو د خدای قهر او غضب به راځي که به نه خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي چې یو غرض نارې نه شي په خدای قسم چې الله کولی شي او بیا اوچو سره لاندم شو یو زلزله راغله غرض شو ورشه نن خلک ملحدین شو نن ډېر د کالج او د یونیورسټۍ سټوډنټان خدای نه مني رسول نه مني قرآن پورې ټوکې کوي نن چې کم بعضې مولیان د مولاتوب په جامه کې ورته راوتي دي هغوی ورته دین لږ غلط پیش کوي خلک هغه پسې راوړي اګن پسې راوړي زمارونو دا خبره خو بل طرف ته لاړه خو دا بادشاه ظلم د گورنر ظلم د وزیر ظلم د افسر ظلم د ماتح ظلم د پلار ظلم بچو سره د گاونډي ظلم مال دې د چا نه و وجود دی مړ دی که یو سړی ظلم دی وکړی هسې د بچې څونه په ګرانه غټېږي څومره خواري کوي ورسره پلار او مور په دې غېږې ګرځي څومره دعاګانې کوي چې د چا بچي نشته ورکې د هغې نه تپوس وکړئ څونه ګران کار دی چې د چا مولاد نه الله دې اولاد ورکړي چې د چا نارینه دی خدای دې نارینه اولاد ورکړي چې وشي نو څونه ورته خوشحالي په غېږ مور ورسره ټوله شپه ویښئ پلار یې په غېږ ګرځي یو خوا بل خوا څومره ګران کار دی بچې د اړه ټوټړه د ټوټړه چې لوی شي او پکې لا وادم شي داس چې بلې وکړي یا خدای دې تباه کا دا خو په ډېرو الله لوی شوی یا ظالمه دا خو په ډېرو محبتونو لوی شوی یا ظالمه هغه مور خود دې ته په تمه وه دې غرقه کړه هغه ښځه دې وله غرقه کړه الله دې داسې مصیبت د مسلمانانو ساتي ناګهاني کړه ته څه وایې چې دا کار مه وکړو ما به خدای پرېږدي نه نه دنیا کې به دې خدای رانیسي او په آخرت کې به دې خدای پاک رانیسي حضرت بلال باندې ظلمونه کېدل چا پې کول امیه څومره ظلمونه یې کول دا هغه واقعیت ویم چې حدیثو کې ثابت دي هغه ظلم یې کاو امیه په بلال چې هلکانو له به یې ورکوي بویېدی او په شګو یې سملوي او په سینه وله درنې درنې تیږې کېدې په زخمونو کې وده شګې واچوي او په دغنو په چوکو به یې واو او د مکې په دې لارو کوڅو کې به یې ځغلو د هغه ایمان هم زمونږ د ایمان په شان نو چغه به یې واله احد احد الله احد الله احد امیه دا ظلم کړی یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لار روان او په ده غریب هغه نخرې کېدی وی خرڅی نه وی په ده څه کې دا خو د کار روزګار نه دی وی بس ته څه کې خو را خرڅی که راباد نو خرڅی که نو امیه ورته وایي
وی ابو بکر ما خو چې تو خيارې دومره په ډېرو پیسو د بیکاره غلام واغېست او د کار نه په دومره ډېرو پیسو وی امیه ما خو چې تو خيارې ډېر قیمتي غلام درنه ارزان لاړ قسم دې که تا د پیسې د خولې نه سیستل ما دله درکول ته د قیمت نه څه خبره نو چې ویې غېشته نه بلال ورته څه یا غریب باندې خو نخرې شوی وې که نه ابو بکر زه دې ځان لا غېشتې یم او که الله له دې غېشتې یم که دې ځان لا غېشتې کار راته ښایه چې دله کوم او که زه دې الله لا غېشتې ما خدای سره پرېږده بیا چې د خپل خدای راضي کړم نه بلال ما ځان ته نه غېشتې ما الله لا غېشتې ځه ازادې نو رسول الله مبارک څه وایي ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا ابو بکر زمون مشر سردار دی او زمون سردار یې آزاد آغا امیہ په بدر کې څه شو ځان مردار عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای وی ما سره زړه دوستانه وه په اوښ باندې سورو شاته ورپسې زویم سورو بلال ولید لا نجوت ان نجا امیہ آغا امیہ کدی بچ شو ګورې زما خلاصې نشته مرم د ټینشن نه مرم کدا بچ شو وی کوم دی وی آغا دی صحابه ورپسې عبدالرحمن ابن عوف له आवाज وکړو اے عبدالرحمن بچ مې کا هغه راځه حضور پاک لدی بوزم صحابه ورپسې هغه وی ک نبی علیہ السلام نو رسید امن ورنګ نو چې صحابه ورپسې د اوخو درونو دوه کسو په نو په شاته راتاو کړه او زوی له سینه کې خود په درځ زوی شاته وکړه چې په سر راشي بیا بچی مچې نه پیږي مطلب دا و چې دا اوخ په مسپک شي منډه به تیزه او صحابه به په دې زوی شي زه به بچ شم صحابه وی زوی له توخړه ته ورکړه خپل ته مردار کړ د پسې شو وی عبدالرحمن را ورسېدل وی خو نه ټوپ کا ټوپ یې کړ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په پته ځان وړواچ صحابه وته خوښته وینا دې پرې دې حضور پاک لبوزم وی په قلار شي هغه د بلال چغې مونږ ته اوسم یاد دا بلال سلګې د مو وګونو کې پرتی بلال باندې چې کوم ظلمونه کړی هغه دی ولادت چې اوسم وای په دې بچ عمرم دا غ ظلمونه کړی هغه ظلم اته نه پاسید بس صحابه تور واغې ته دې د خېټه غټه وا د لاندې نه پکې منډلو مردار عبدالرحمن ابن عوف پم پکې خو لاړه غومیه سچو سردار اوسه لاړ تبا او ستاسو په زمانہ کې چې کوم ظالمان او په خلق ظلمونه کړی دي وی ګوره کنه کم پالا نن په قبر کې پراتی او قبر به د لړمانانو کندبي نمارانو کندبي سپه یو سلور پینځر وزري د بدمعشه تیرې کړې یو سلور پینځر وزري د ظلم تیرې کړې او د مظلوم بد توس انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار چې هغه وروست بیا به څوک مددگار نه یا به د سترګو نظرم پوره نه لګي نظر به د کیری بیرغه لري څوک هم ګورم بد سره خیر دې کې څه خبره اترې نورې مشتا ان شاء الله د دې لپاره کوم چې تاسو یا زما اوریدون کې زمارونه ارسوک چې ارسړی ته پته لګي چې زه څومره پورې ظلم کوم څومره پورې زیاتې کوم خدای سره ډېر خلک ظلمونه کوي نن سبا ګوري دا ظلم ډېر شي شروع دی چې خلک لګیا دي او خدو سره ظلمونه کوي دام دته وې دا ډېر اوږده خبره ده بل جمعه برته خدو سره هغه ظلمونه نن شروع دي مفتو کې طلاقونه ورکړي مفتو کې ډبای مفتو کې وਹੀ بچو سره خلکو ظلمونه شروع کړي بچو سره یو بچی له حق ورکړي او بل نه ورکړي لونو سره ظلمونه دي لور له حق نه ورکړي او ځامنو له ورکړي رور سره ظلم دی هغه خپل حق نه ورکړي خدای سره ظلم دی ول خپل مہر او خپل حق نه ورکړي خدای خاون سره ظلم کوي اکثر بل میړې خو کړي او خاون ته دارو ورکي او هغه مړ کی بل وکو دا ظلمونه دي لا تحسبن الله غافلا ير ډېر خپل آیت ته
الله بے خبر مګاڼه ګوره اے ظالم خاوندا اے ظالم خزه اے ظالم پلارا اے ظالم زویا پلار سره زو اے ډیر ځامن دي چې پلار امور د کور وکړ دا ټول ظلمونه نو ظلم ظلمات تیاری دي د قیامت پر ورځ الله دې موږ د ظلم نه په حفظ او امان کې وساتي دا یو څو کسان وفات شوي دي د میروزو د کندي کاکی میا صاحب وفات شوي دي زمونږ د میا صاحب محبوب اکبر صاحب دی رورو او ډېر ښه انسانو الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي دا نیکو اعمالو دې ولا خدای پاک په قبر کې اجر ورکړي د ملکزو د قصدیو رکوټه لکو صاحب او غریب دیوال باندې پر پریوته او یو نهم جمعات کې سبق وي او غریب وفات شو الله یې داغه شهادت قبول کړي او خدای پاک دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي د شیرپاو د شیر روندار وفات شوی ها الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي نور کې څومره اجي او جی پرویز کیا پریشن کړي خطرو ریپریشن کړي دي الله دې ولا روغ صحت او شفا ورکړي زموږ یو دوست چې خالد ټیلر د بخشوپور هغه ته مسله ده الله دې مسله په خیر او خوشحالو بدل کړي دعا وکړي یا الله چې چاته څه پریشانې دي پریشانې په خوشحالو بدل کړي یا الله چې څوک بیماران دي په کورونو کې یا په هسپتالونو کې الله روغ صحتونه ورکړي زموږ په دې ګاونډ کې په نږدې بدر خېلو کندي کې دې ګاونډ کې یو خور د درد یې خوړلې دی او خپې ما تر اپریشن یې کړی دعا وته وکړي چې الله ولا روغ صحت او شفا ورکړي یو بل مرګري دی هغه بیمار دی دعا وته وکړي چې الله ولا روغ صحت او شفا ورکړي څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي روغ صحتونه ورکړي هسپتالونو کې دي که په کورونو کې دي چاته څه پریشانې دي الله په خوشحالۍ واچي الله موږ د ناګهاني شړقونو نه وساتي الله زموږ د بچو زموږ د مو مال د اولاد حفاظت نصیب کې زموږ د دین او د ایمان حفاظت نصیب کې خدای د ظالمیت نه مو ساتي او د مظلومیت نه مو ساتي بای دوستان دي داغي بچی نشتا دعا وته وکړي د جمعې مبارک روز چې الله ولا نارینه اولاد ورکړي تبا زلون دي دعا وکړي چې الله نارینه اولاد ورکړي د چا مالی مشکلات دي دعا وکړي چې الله مالی مشکلات په خیر او خوشاله بدل کړي زما یو بل د دوست عبد الله د سربن داغي پلار وفات شو ناګهاني غریب مسافر مولانا مسافر صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي یا خدای زمونږ د محلو د علاقې چې دا څومره د ملمنو خدمت کوي الله ټولو له اجر برکتونه ورکړي چې څوک د لرې لرې ځای نه راځي الله په یو یو قدم ولا اجر ورکړي خوشحاله ورکړي خدای موږ د هر قسمه فتنو نه وساتي افتونو نه مو ساتي ناګهاني شړقونو نه مو ساتي موږ دیندار کې زمونږ بچي منځګزار کې او صالحان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.